کله کله داسې کیسې هم راپورته کیږي چې پکې د قانون ساتونکي په خپله د قانون په منګلو کې راګیر شي. دا هم داسې یو حیرانونکې کیسه ده چې څنګه یو مشهور یوټیوبر د هغو چارواکو د زنداني کېدو لامل شو چې غواړي هغه په زندان کې واچي. نو پوښتنه دا دی چې دا څنګه وشو؟ څنګه د سایبر جرمونو دومره لور پوری چارواکي په خپله زندان ته لاړو؟ راځي چې د واک، فساد او د عدالت لپاره د یوې کورنۍ د نستړي کېدونکې مبارزې د کیسې ته ورشو. د دې ټولې کیسې په مرکز کې سعد الرحمن دی چې ډېرې خلکې د ډکي بهایي په نوم پیژني، خو ډېر جلد کیسه بل رنګ اخلي او هغه څه چې د هغې د قضیې مسؤل وو په خپله د تورنو په ګرداب کې راګیر شول. خو راځي چې له پیل څخه یې پیل کړو. دا ټوله کیسه څنګه پیل شوه؟ په لومړي سره کې په ډکي بهایي باندې کوم تورونه ولګول شول؟ د دې قضیې په مرکز کې د پیکا په نوم یو قانون دی. دا قانون د آنلاین فعالیتونو د تنظیم لپاره جوړ شوی، خو دلته داسې بریخي چې دا د یوې لویې دسیسې لپاره د یوې وسیلې په توګه کارول شوی. خو د حیرانتیا خبره دا ده، کله چې تورونو ته وقت لشي د ځینو تورونو اعظمي سزا یوازې 3 یا 6 میاشتې وه. نو سوال دا دی چې بیا ولې د داسې نسبتاً کوچنیو تورونو لپاره دومره سخت اقدامات وشو؟ سعد الرحمن تر 100 ورځو ډیر په توقیف کې وساتل شو. فکر کوي د هې د وکیلي په وینا دا موده د ځینو تورونو د ټولې سزا له نیمایي څخه هم زیاته وه. نو دا په ډاګه هوړي چې دا اوږه توقیف یوازې قانوني پروسه نه بلکې په کورنۍ باندې د فشار له وسلو یوه لاره وه. او دلته کیسه یو ډیر ناوړه اړخ اخلي. دا هغه ځای دی چې قانوني پروسه پیسو اخیستلو لپاره په یوې وسیلې بدلیږي. له خورنۍ څخه په مجموعي کې د 9 میلیون یعنی 90 لک پاکستانی روپیو غوښتنه وشو. دا د وی د ازادي لپاره یو ډیر دروند قیمت وو. او دا پیسې یې هم په ډیر هوښیاري سره ویشلې وي. 60 لک روپۍ د دې لپاره چې د هغه میرمن اوروج جټوي له قضیې لري وساتي او پاتې 30 لک په ریمانډ کې د سنتیاو په بدل کې په حقیقت کې دوی د کورونیو له کمزوریو سره ناوړه ګټه پورته کولو. د میاشتو لپاره دا کورنۍ په یو نه ختمېدونکي فشار کې راګیره وه. اولی ونیو، بیا یې بانکي حسابونه ورته کنګل کړو او دوی مجبور کړو چې د چارواکو د غوښتنو پوره کولو لپاره له ملګرو او خطوانو پیسې پور کړي. خو کله چې دوی په بشپړه توګه له مالي پولو وتښ شول نو پوه شول چې یو څه باید بدل شي. او دا هغه شیبه وه چې کورنۍ پرېکړه وکړه چې نور بس دی تسلیمېدل نشته. دوی د مقاومت لاره غوره وکړه. دوی د پالې ته ورسېدي چې د پیسو ورکولو سره دا لړۍ نه ختمېږي. نو دوی یو ډیر زیړور خو اړینی ګام پورته کړ. د پیسو ورکولو یې بند کړ او د سیستم پر وړاندې د مبارزې هوډ وکړ. او په دې سره ټوله لوبه بدله شوه. د چارواکو هر فشار د کورنۍ لخوا له وزیره کې مقابلې سره مخ شو. هغوی حسابونه کنګل کړل. کورنۍ له ملګرو مرسته وغوښته. هغوی د نورو قضیو ګواښ وکړل. کورنۍ نورې پیاوړې ادارې راشلکلې کړي او کله چې هغوی د نورو پیسو غوښتنه وکړه کورنۍ کې سره چپا کړه او په خپله د هغوی پر ضد شکایت ثبت کړ. د کورنۍ د دې زړور ګام پایله په رښتیا هم حیرانونکې وه. هغه کسان چې پلټنې یې کولې اوس په خپلې د پلټنو مرکز ګرځېدلی وو او بیا هر څه سر په سر واوښتل. د ډکي بهایي د میرمنې د شکایت پر بنیاد ډایرکټر سرفراز چودھری او د هغه همکاران په خپله د اف آی ای د فساد ضد څانګې لخوا ونیول شول. فکر کو د دوی خپلې ادارې اوس دا چارواکي په خپله د عدالت منګلو ته سپارل شوي دي. پلټنو ډیر ژر وښودله چې دا یوازې د ډکي بهایي قضیه نه وه، دا یو لوی شبکه وه. دې ډلې له نورو خلکو څخه هم په مجموعې کې تر 4.4 کروڑو روپو ډېرې پیسې اخیستې وې. نو په حقیقت کې د دې یوې کورنۍ مقاومت د یوې لوی فسادي شبکې د افشا کېدو لامل شو. نو اوس حالت څه دی؟ اوس دواړه خواوې د عدالت په تمه دي، خو په بشپړ مختلفو شرایطو کې. وضعیت په بشپړې توګه بدل شوی.
ډکیبایي په ضمانت آزاد دی او د خپل نوم د پاکولو لپاره مبارزه کوي، خو حسابونه یې لا هم کنګل دي. بلې خواته هغه چارواکي چې یو وخت یې هغې نیولې وو اوس لیدنګو ګوشه شوي، پخپله د زندان تر شا دي او د خپلو کړنو حساب ورکوي. د ډکی بهایی وکیلې بریسټر امرت شیخ دا ټوله پیخل په پټې کې یو نعمت وبله، ځکه که چې هم دا د دوی لپاره یو ډیر سخته تجربه وه، خو د دې لپاره اړینه وه چې په سیستم کې پیښته فاسد عناصر افشا شي. نو په پای کې دا قضیه مونږ له یوې ژورې او اندېښمندونې کې پوښتنې سره مخ کوي. کله چې هغه اداره چې د خلکو د ساتنې لپاره جوړه شوې په خپله پر هغوی برید وکړي، نو بیا خلک په چا باور کولی شي؟ راځي چې نننی سپړنا په یوې داسې کیسې پیل کړو چې بیکی د یو ډراماټیک فلم په شیر ښکاري. یو ډیر مشهور پاکستانی یوټیوبر سعد الرحمن چې ټول یې د ډکی بھائی په نوم پیژنې، د هیواد د سایبري جرمونو ادارې نیسي. خو کیسه هغه وخت یو ناچاپیو څنګه وایم حیرانوکي بدلون مومي کله چې د همدې ادارې لورپوړې افسران پخپله د فساد په تور ونیل شي. د نن ورځې زموږ د بحث ټول مواد د ډکی بھائی د وکیلې بیرسټر امرت شیخ سره لیوې جویر مرکې سره خستل شوي. مونږ به دا وسیرو چې دا ټوله ماجرا څنګه پیل شوه او څنګه د یو یوټیوبر شخصي قضیه د دولتي افسرانو په وړاندې په یوې لویې جګړې بدلې شوه. هو، او دا کیسه یوازې د یو مشهور شخصیت د نیول کېدو په اړه نه ده. دا د پاکستان په قانوني سیستم کې د شته نیمګړتیاو، د اداري فساد د ضروري شو او یعنی په ډیجیټل نړۍ کې د ځواک د ناوړه استعمال په اړه ډېر جدي پوښتنې راپورته کوي. په اصل کې دا د واک، عدالت او د یو فرد د مبارزې کیسه ده. ها، نو راځي چې له هماغه لومړي وړې پیل کړو. کله چې ډکی ونیول شو پر هغه کومه مشخص تورونه ولګول شول، آیا دا یوازې دغه د یوټیوب ویډیوګونو پاړو؟ نه، خبره لدې ډیره پراخه او پیچلې وه. د هغه پروګرام د تورونو یو اوږد لیست جوړ شوی و. په دې کې د سایبر جرمونو د مخنیوي قانون چې پیکا نومیږي څو ماده شامل وي. لکه کومې ماده؟ لکه 13 ماده چې د جعلي معلوماتو خپرولو په اړه ده او 15 ماده چې یو چا د شهرت د زیانمنلو اړوند ده. فاصل کې د هڅه کوله چې د هغه پر ضد هر ممکن قانوني تور ولګوي. خو خبره اوازې په پیکا قانون هم نو ختمل شوې. سیدا ما وړېدلې چې د پاکستان د تعزیراتو قانون یا PPC ماده هم پرې لګول شوې وي. بالکل، او ټولو حیرانان کی ی د 420 ماده لګولو. 420 ماده هغه خو د درغلي یا فراډ اړوند ده. هو، همدا ده. په دې سربېره د پیسو غیر قانوني لینز یا منی لانډرینګ او سپوفینګ پسره خوره جدي تورونه هم پرې ولګول شول. نو دا داسې ښکارې ده لکه دی چې کوم لوی نړیوالي مجرم نیولی وي. دا خو بیخي افراطي خبره ښکاري. د درغلي تور هغه خو یو اپلیکیشن ریکلاماوه، د تور څنګه پرې لګېده شي؟ او دلته نو د قضیې کمزورتیا په ډاګي کېږي. همدا ټکی د هغې وکیلي په محکمه کې په ډیر قوت سره وړاندې کړه. هغې ویل راځئ فرض کړو چې د ټول تورونو سم دي، د دې ډېری تورونو اعظمي سزا کال دی. او د زینو خو نوره هم کمه ده. بیخي کمه ده. د زینو خو آن له 3 تر 6 میاشتو پورې ده. نو بیا یو کس د داسې جرمونو لپاره 100 ورځې په توقیف کې ساتل څنګه د انصاف له معیارونو سره سمون خوري؟ په ځانګړي توګه په داسې یو هیواد کې چې موږ هر ورځ اورو چې د قتل او جنسي تیری په خیر د لویو جرمونو تورن کسان په اساني سره په ضمانت خوشي کیږي. دا پرتله خو د قضیې ټول انځور بدلوي. دقیقه خبر همدا ده. دا پرتله د پوښتنه راپورته کوي چې آیا قانون د ټولو لپاره یو شان دی او همدا غزایده چې کیسه له قانوني اړخ شخصي او ډراماټیک اړخ ته وړي. یعنی د پیسې د غوښتنې کیسه پیلېږي. خو د پردې تر شا د پیسې د غوښتنې کیسه. نو د قانوني قضیې تر شا یو بل لوبه هم روانه وه. کله او څنګه د ډکی له کورنۍ څخه پښکاره د پیسو غوښتنه وشوه. د سرچینو له مخې دا پروسس ډیره منظمه او په پړاوانو کې وه. لومړی لغوی څخه د 60 لکه پاکستانی روپیو غوښتنې شوه. 60 لکه؟
د څه لپاره؟ دا پیسه د دې لپاره و چې د ډکې میرمن اروج جتوی نوم په لومړني معلوماتي راپور یا FIR کې شامل نشي. FIR یعنی د جرم لومړني رسمي ریکارډ نو په اصل کې دوی د اغې میرمن د يرغمل په توګه کارو لا ترسو فشار راوري. بالکل دا یو کلاسیک د بلیک میل کولو ټاکټیک و. هغوی د ویل شوی و چې که پیسې نه ورکړي نو هغه به هم په دې قضیه کې راشکیل شي. او لدی ورسته دویم ځل د 3 لک روپیو غوښتنه شوه. او دا ځل یې پلمه سوا. دا ځل یې ژمنه دا وه چې که دا پیسې ورکړل شي نو د ډکې فزیکي ریمانډ به قضایي ریمانډ بدل کړي. ښه چې فزیکي ریمانډ ډیر سخت وي او قضایي نسبتاً اسانه. نو په مجموعه کې د 9 لک روپیو غوښتنه شوې وای. دا غې ماما په ځانګړې توګه له استرالیا څخه راغی او دا پیسې برابري کړې. دا خو د یوې کورنۍ د مجبوریت او بېوسۍ نهایت دی. خو آیا دا د همدې افسرانو لومړی ځل و چې دا یو منظم سیستم و؟ او دا پوښتنه موږ د کیسې تر ټولو مهمه برخه ته رسوي. کله چې وروسته پلټنې وشوې معلومه شوه چې دا یو ناڅاپي پیښه نه وه. د وکیلا په وینا د افسرانو یوازې له ډکې څخه پیسې نه وي اخیستې. له نورو خلکو یې هم اخیستې وي؟ هو له نورو خلکو سره هم شاوخت 400 کروڑه روپۍ په ناقانوني توګه ترلاسه کړې وای. 400 کروڑه روپۍ دا خو د یوې لویې شبکې ښکارندویي کوي. بالکل دا یوه منظمه شبکه وه چې له کلونو راهیسې خلک لوټل. نو د ډکې قضیه په حقیقت کې د یخ د غرې یو څوک وه. لکه څنګه چې د هغې وکیلې ویلي دا پیښه د پټې برکت یا بلیسنګ ان ډسکایز په څېر وه. دقیقه خبره همدا ده کیسه هم دا د دوی لپاره یو لوی ستونزه وه خو د دې له امله داسې یو سرطان افشا شو. خو دا بدلون په اساني سره رانغی. نه ملهنه د دې لپاره یوې ډېر ضروري پریکړې ته اړدار شوه. هغوی پیسې ورکړې خو فشار بیا هم کم نشو. نو د بدلون ټکی څه و؟ څنګه دا قضیه د ډکی په ضد څخه خنوړې افسرانو پر ضد واوښته؟ د بدلون کلیدي رول د ډکی میرمان اروج جتوی ولباوه. کله چې قانوني پوه شوه د چې پیسو ورکړلو سره فشار نه کمیږي دوی دې نتیجه ته ورسیدل چې دوی نور په دې لومې کې بند پاتې کېدای نشي. دا د آر یا پار یعنی یا بربریالي کیجو یا بل منځ ته ځو شی باو. خو نو اروج جتوی د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د دې افسرانو پرونده یو متقابل FIR درج کړه. او دې کار څه نتیجه ورکړه؟ دې کار قضیه په بشپړ ډول 180 درجه بدله کړه. لدی وروسته د FIA ادارې په خپل د موضوع پلټنه پیل کړه. او هغه افسران منیل شو؟ هو په پایله کې یې د سایبر جرمونو د څانګې ډایریکټر سرفراز چودھری، سب انسپکټر علي رضا او د هغوی سو نور ملګری ونیول شول. دلته یو ډیره مهمه پوښتنه ده راپورته کیږي. کله چې د یوې ادارې لور پوړي چارواکي په داسې یو جرم کې شکیل وي نو دا فکر پیدا کیږي چې آیا دا د ټولې ادارې ستونزه ده؟ دا یو ډیره طبیعي پوښتنه ده خو ډکی وکیل په دې اړه ډیره واضح جواب ورکړي. د هغوی په وینا دا د ټولې ادارې ستونزه نه ده بلکې د چو کسانو کار وو. هو دا د څو فاسدو منو کار وو چې د ټولې ادارې نام یې بدنام کړي. هغه وایي چې په حقیقت کې خپل د FIA ادارې لور پوړو او صادق افسرانو د ډکی له کورونې سره پوره مرسته وکړه. نو دا ښیي چې په ادارو کې د ستونزو ترڅنګ د اصلاحاتو وړتیا هم شته. بالکل سرپیره پر دې وکیلې د لوی ورور یا بیگ برادر او نورو استخباراتي ادارو لکه MI یادونه هم وکړه چې هغوی څه رول درلو چې د پردې تر شا یې د ډکی کورونی ته ملاتړ ورکړی او د حقیقت په موندلو کې یې مرسته کړې. دا خو د قانونو، پیسو او ادارو خبرې شوه. خو د دې ټولو تر شا یو کورنی وه چې له یوې سختې رواني جګړې تېرېده. دې ټول کیسې په ډکی او د هغه په کورنی څه اثر کړی و. د هغه وکیلې وایي چې ډکی په زندان کې لروانی پلو ډیر ځواکمند وو خو د خپل ځان پرادي د خپل کورنی برادر هم دشمن وو. په ځانګړې توګه د چا په هره؟ په ځانګړې توګه د خپل پلار پراده چې د پوهنتون استاد او د زړې ناروغ دی. د هغه لپاره د وضعیت ډیر زوروند کو. هغه ټیوی یو رويزي په فزیکی ریمانډ کې تیری کړی. دا په خپل یو لوی رواني شکنجه ده. هو
24 ساعته د تحقیق کوونکو په واقع اوسېدل، بې وخته پوښتنې، د خوب نشتوالي. خو په سرچینو کې د یوې بلې داسې زورونکي پیښې یادونه هم شوې، یو ډول شخصي سبقاوي وو. هو، او دا شاید د کیسې تر ټولو دردونکې او وحشتناکه برخه وي. د ډکې په وینا یو ځل افسرانو په ویډیو کال کې یو ماشوم دې ته اړ کړی وي چې هغې ته کنځړې وکړي. د خو وحشتناک ده. دا یوازې د قانون ماتول نه، بلکې دا د یو انسان د روح ماتولل دی. بالکل. دا ښیي چې د وی موخه یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغې سپکاو او د هغې د شخصیت له منځه وړل هم وو. ښه، راځئ اوس لږ له دې شخصي اړخ څخه وڅو او د قضیې پراخ انځور ته وګورو. د قضیه د آنلاین سوداګري او په پاکستان کې د قوانینو د نشتوالي په اړه هم مهمه پوښتنه راپورته کوي. دقیقه خبره ده. په ځانګړي د بومینو اپلیکیشن په اړه. هو، بومینو. مهمه خبره ده چې د پاکستان سپر لیګ یا PSL په جریان کې ډیرو مشهور شخصیتونو د دې اپلیکیشن ریکلام کړي وي. اداکارانو، کرکټانو، ټولو. نو دلته بنستیزه پوښتنه ده چې ولی आवाज ډکی پناه شو؟ آیا دا یو انتخابي قضیه هو؟ سرچینه په دې باره دقیق جواب نه ورکوي، خو دا فکر راولاړي چې ښایي د هغې شهرت او د هغې د نیوکې ډکنداز لامله هغه یو اسانه هدف ګرځېدلی وي. او د دې ترڅنګ د هغه وکیل یو ډیر مهم قانوني ټکی هم راپورته کړی وي. هو، او دا یو ډیر تکنیکی خو مهم ټکی دی. هغه ویل چې هغه ویډیوګانی چې ډکی پرې تورن شوی وي په 2024 کال کې جوړې شوی وي. خو هغه قانون چې دا ډول فعالیتونه یا د نه ضمانت وړ جرم ګرځیدلې د 2050 کال په جنوري کې تعدیل شوی. نو په حقیقت کې پر هغه یو پخوانی قانون پلی کیږي. هو، دا د قانون د شاته پلی کېدو یا ریټروایکټیو لا یو بلګه ده چې په قانوني نونه کې د منلوړ وړنه ده. نو دوی هغه په داسې قانون نیولې چې د جرم ته ترسره کېدو په وخت کې موجود نه وو. دا هو د قضیه ټول بنیاد له منځه وړي. د دې ټولو په پام کې نیولو سره د دې قضیه راتلونکو څه ښکاري؟ د وکیل په وینا تر دې دمه په رسمي توګه پر ډک کې تورونه نه دی لګول شوی. کله چې دا پروسس پورا شي نو د شاهدانو دوران د پدال پړاو به پیل شي. او د هغه د بیګناهي په اړه د هغه حقوقي ټیم څومره ډاډه دي؟ د هغه وکیل پورا باور لري چې د شواهدو د نشتوالي پر بنیاد به ډکی بیګناه ثابت شي. هغه وایي چې که اړتیا شوه دوی به تر 17 محکمې پورې هم لاړ شي. نو په لندیزي کې موږ د یو داسې قضیې شاهدان یو چې د یو یوټیوبر پر وړاندې پیل شوه، خو ډېر زر د اداري فساد او د واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په یوه لویه کیسه بدله شوه. دا کیسه موږ ته دا راشي چې څنګه یو فرد کولی شي د سیستم د احتمالي بې عدالتي پرونده ودرېږي، او په عین حال کې دا هم په ډاګه کوي چې څنګه د ادارو دندنه هم د اصلاحاتو لپاره غوښتنه شتون لري. نو دا یوازې د ناهیلۍ کیسه نه ده، بلکې د هیلې کیسه هم ده. په پای کې د ټول اسپرنا اوریدونکو ته یو ډیر جدي او فکر پاروونکي پوښتنه پرېږدي. نو په پای کې موږ له دې پوښتنې سره پاتې کیږو چې هغه اداره چې ستا د آنلاین حقونو د ساتنې لپاره جوړه شوې په خپل ستا د زورولو وسیلې شي، نو بیا به چرته جې باور به پچا کوي. او دا څومره ستونزمنه ده چې یو سیستم د خپل ځان شیرزنه په بې پرې توګه وکړي. نن به موږ د پاکستانی یوټیوبر ډکی بایدی قضیه په اړه په یوې حقوقي شنې وغځېږو. هاو، دا تحلیل په خپل ذات کې ډیر کوره دی، خو یوسا پکې کم دی، داسې لکه روح چې نه لري. بالکل. نو پر اتلکونو څه دقیقو کې به هڅه وکړو چې دې ته یو څه روح ورکړو. او وخیو چې څنګه د یوې ښې شنې څخه یوې نه هېرېدونکې کیسې ته بدلېدا شي. ښه، نو له کومه ځایه یې پیل کړو؟ راځئ له لومړي ټکي پیل وکړو، یعنی د داستان له زاویې. اوس مهال کیسه داسې ښکاري لکه دا چې د دوو کسانو ترمنځ یو شخصي جګړه وي. هاو، همدا خبره ده. کله چې یې لولې داسې احساسیږي چې ټوله کیسه د ډکی بای او سرفراز چودھری ترمنځ ده. او دا یې لمه ډیره تنګوي. ډیره زیاته. دا داسې ده لکه موږ چې د ځنګله پر ځای یوازې یو وینې ته ګورو. ستونزه دا نه ده چې کیسه په شخصیتونو تمرکز کوي، بلکې ستونزه دا ده چې دا شخصیتونه د یوې لایې ستونزې د نشانو په توګه نه کارهي. په دقیقه توګه. داسې ښکاري چې که ډکی بای نه وای نو دا ستونزه به هم نه وای.
خو یو پستنه پیدا کیږي خلکو له کیسو سره د شخصیتونو له لارې تړاو پیدا کوي نه خو یعنی ډېر خلک ډکی بای پیژني او خواخوږي ورسره لري کې مونږ تمرکز له هم لري کړو او په یو وټ سیستم یې واړو آیا دا به د کیسې جذابیت کم نه کړي د ډیره مهمه پوښتنه ده جواب دا دی چې مونږ تمرکز له ډکی څخه نه لري کوو نو بیا بلکې هغه کیسه د یوې لوی ستونزې د ښودلو لپاره د یوې زرابین په توګه کارو یعنی څنګه فکر کوئ دې پر ځای چې وایو په ډکی بای ظلم وشو مونږ باید وایو هغه څه چې په ډکی بای وشو د هر هغه چا سره کېدای شي چې په پاکستان کې آنلاین کار کوي آها اوس پوه شوه دلته یو لوی فرصت شته د مثال په توګه په تحلیل کې د ډکی د 9 میلیونو سبسکرایبرانو یادونه شوې خدای واځي د هغه د شهرت لپاره کارول شوې هو لکه دا چې وای وګورئ هغه څومره مشهور دی بالکل هو سبوي شي چې مونږ دا شمیره په بل ډول وکارونه چې مونږ دا پوښتنه وکړو چې د پاکستان له یو ټولو مشهور آنلاین شخصیت سره چې 9 میلیونو خلک یې تعقیب وي داسې کیږي نو د هغې عادي جوان به څه حال وي چې په کوم کوچړې ښار کې ناست دی او د خپلې کورونی پاله نفقه ګټي ناچپه د ډکی کیسه نور یازې د هغې کیسه نه پاتې کیږي دا د هغو 9 میلیونو خلکو او میلیونونو خلکو نورو کې سر ګرځي هو نو د هغې شهرت د یوې عمومي ستونزې د خطرناکوالي د ښودلو لپاره کارول کیږي دا نو ډیره ځواکمنه زاویه ده همدا منطق د کرپټو په اړه د قوانینو پر ابهام هم پلی کیږي چې هغه په تحلیل کې یو جدي او تخنیکی اخ په توګه یاد شوی خدا یازې تخنیکی اخ نه دی دا د کیسې اصلي دشمن دی په دې کیسې کې اصلي خلناک سکو دی سرفراز چودھری شاید خو اصلي خلناک هغه مبهم قانون دی هو هغه قانون چې سرفراز ته دا واک او جرأت ورکي چې له خلکو پیسې وسب کی نو کې مونږ کیسه داسې جوړ کړو چې مبارزه د یو فرد په وړاندې نه بلکې د یو فاسد قانون په وړاندې ده نو کیسه ډیر مهمه ګرځي او هر اوریدونکو ځان د ډاکې په ځای تصور کول شي خدا لومړی ټوکی ډیر روښنا شو او همدا د سیستم خبره دوهم ټوکی تلار هواري چې هغه په خبره د FIA اداره ده هو کیسه د اداره هم د خلناک او هم د اتل په توګه شي خو دا تضادي سم ندیس پړلی او دا زما په نظر د تحلیل دوهمه لوی نیمګړتیا ده ولی کله چې یو څوک دا تحلیل ولي له یوې ګونګې پوښتنې سره پاتې کیږي آیا FIA یو فاسده اداره ده که نه ځکه له یوې خوا د سرفراز چودھری څنګه د غاسپیانو پر رول کې ده او له بلې خوا د همدې ادارې د فساد ضد څنګه د ژغورونکو په توګه راڅرګندېږي تحلیل دا دواړه اړخوک او راخکو نه په ګوته کوي خو ترمنځ چې اړیکه نه جوړوي نو اردوونکي په دې نه پوهیږي چې په چا باور وکړي په دقیقه توګه د دې د پیاوړتیا لپاره موږ باید FIA داسې وشو لکه یو اداره چې له خپل ځان سره په کورني جنگ کې ښکیله وي یو داخلي جنگ هو دا کیسه ډیره پیچلې او په ورته وخت کې ډیره واقعي کوي د دې پر ځای چې وایو FIA فاسده ده یا FIA خاده موږ باید وایو په FIA کې د فساد او صداقت ترمنځ یو سخته مبارزه روانه ده دا څنګه ته عمل کې راشو کوم مثال شته یو ډیر خو مثال په خپل په تحلیل کې شته خو په حاشیه کې پاتې شوی کوم یو د ډکی د وکیل هغه خبره چې ولی یو کله چې د FIA یو بل پلټونکي افسر له قضیه خبر شو نو په حیرانتۍ ویل دا زما د خپل ادارې ملګری دي دوی دا سکړی دي دا یو ډیره ځواکمنده جمله ده ډیره دا د ادارې د نجرزاړ حیرانتیا او حتی شرم شي دا شي چې د سرفراز کړنې د ټوله ادارې استازیتوب نه کوي نو دا جمله باید د کیسې په مرکز کې راوستل شي حتمن او هغه شیبه هم باید ډیره روخ نشي کله چې د دکی کورنی لودمره ظلم ورستا بیا هم پرې کړوي چې د همدې ادارې پر یوې بلې برخې باور وکړي د فساد ضد څنګه باندې دا خو یو ډیر لوی او له خطر ډک قمار وو هو او دا د کیسې یو ډیر هله بخښون کې اړخته دا کیسه له یو ساده موږ د هغوی پرواندې داستان څخه یو ژوري کیسې ته اړوي د دې کیسې دا شت څنګه په یو خراب سیستم کې دنه هم بدلاو راوستلی شو
پخو خلکو په باور کولو سره دا شوي چې سیستمونه په بشپړي کور نوي ورستوي تل پکې د اصلاح جریبو ناشتون لري. او دا اوریدونکو ته ځواک احساس ورکي نه د بېوسي. ښه دا ټوکی هم ډیره روښنا شي او سرازو دریم او واورسي ټوکو ده چې هغه د داستان جوړښت دی. هو زما په نظر دا د کیسې په احساساتي اثر کې تر ټولو لوی بدلاو راوستلی شي او سنی تحلیل د پیښون یو لیست ورانه وانده کوي نه یو کیسه. هو دا یو ډیره مهمه مسله ده او سنی جوړښت داسې ده لکه د خبري مقالې لنډیز. لومړی تورونه، دوهم د پیسو وستنه، دریم حسابونه کنګل شو. دا ټول حقایق دي خو کیسه نه ده. د کیسې احساساتي جوهر د بند پاتې کیدو ویرا، بېوسي، غصه په دې ویچ ترتیب کې ورکیږي. زه چې کله دا تحلیل للم داسې احساسوم لکه د محکمې دوسیه چې لولم. هر څه پکې شته خو هیڅ احساس پکې نشته. نو ونزیز دا دی چې کیسه په دریو برخو ووشل شي: دام، د زغم پای او د وضعیت بدلون. آیا کولی شي چې دا لغ نور هم روشنا کوي؟ حتماً. لومړی برخه دام باید د ډکې ناچاپي نیول کیدو سره پیل شي. تمرکز باید په احساساتو وي. بالکل. د وضعیت پر غیر منطقي ماهیت پیدرنا واچوړ شي. د دې پر رجای چې وایو هغه د 12 ورځو لپاره توقیف شو، باید هغه 12 ورځې انزور کړو. هغه ناسرګندتا، هغه ویرا، د کورونیای اندیشنه او دا حقیقت چې هیڅ نه پوهیږي چې ولې نه لښوي. د هغه کنګل شوی حسابونه باید د هغه د ژوند د پلچ کېدو یو نشانه وي. نو دا برخه باید د کورونی په بشپړې ناهیلي پیدا ورسه. هو داسې احساس چې دوی په یو داسې دام کې بنز دی چې خلاصون نه لري. او بیا دویمه برخه د زغم پای دا د کیسې د بدلون ټکی دی. بالکل. د زغم پای هغه شیبه ده کله چې د ډکوي مرمه اروب جتوي پرکړه کوي چې نور چوپ نشي پاتې کېدی او متقابل شکایت ثبتوي. خو دا باید یوازې د یو حقوقي ګام په توګه ونه ښودل شي. دا باید د یوې ډېرې سترې او له خطر ډکې هڅې په توګه انځور شي. دا هغه شیبه ده چې یو قرباني پرېکړه کوي چې نور به قرباني نه وي او مبارزه به پیلوي. دا یو داسې پریکړه وه چې یا به یې هر څه سمول او یا به یې د ټل لپاره نور هم خرابولو. او د دې پریکړې پالې بیا په دریمه برخه کې راځي: د وضعیت بدلون، چې با باید د کیسې د اوج وي. هو په دې برخه کې باید اروب د پریکړې سمودستی او ډراماټیکي پالې وښودل شي. د دې پرځای چې وایو نوري ادارې شکېلې شوې، مونږ باید هغه صحنه انځور کړو، هغه ټلیفونونه، هغه بیړني غونډې او هغه ویرا چې اوس د فاسد افسرانو په زړانو کې پیدا شوې. د ځواک اندول په بشپړ ډول بدلېږي. او تر ټولو مهمه د دې پرځای چې یوازې د نیول شو افسرانو نمونه په لیست کې واخلئ. هغه صحنه انځور کړل چې سرفراز چوهدري او ملګری یې هماغه محکومو ته بیول کیږي. هماغه محکومو ته چټکی ورته د ملزم په توګه بیل کیده. دا نو یو ډیر پیاوړی انځور دی. شاعرانه عدالت. په دقیقه توګه کله چې کیسه په دې دریو برخو ویشل شي، د یوې غدیو دی پیښې څخه یوې منظمه او نه هېرېدونکې کیسې ته وړي. اورېدونکي نه یوازې په قضیې پوهیږي بلکې هغه احساسوي او په پای کې ورسره یو پیغام له ځانه سره وړي. ډېره ښه. نو په لنډیز کې د دې تحلیل د پیاوړتیا لپاره درې مهم بدلونه اړین دي. لومړی دا چې کیسه له یو شخصي داستان څخه د یو لوی سیستمیکي بحران په توګه وړاندل شي. یعنی د هر هغه چا کیسه شي چې په ډیجیټل نرنده کې فعالیت کوي. دوهم دا چې د اف آی ای ادارې داخلي تضاد او کورنی جګړه په ډاګه شي چې اداره ل خپل ځان سره په مبارزه کې ده. د کیسې ته جوړوالی او واقعیت ورکوي. او دریم دا چې د کیسې جوړښت له سره تنظیم شي. کیسه باید په دریو روشن برخو ویشل شي. لومړی دام چې د بېوسي احساس رامنځته کوي. دویم د زغم پای چې د مبارزې پیل دی. او دریم د وضعیت بدلون چې د عدالت ته ټینګښت شیبه دی.
په دې دریو بدلونو سره دا تحلیل له یوې عادي حقوقي شنې څخه یوې داسې کیسې ته بدلېدی شي چې نه یوازې معلومات ورکوي بلکې الهام بخشي. او په ذهنونو کې پاتې کیږي. مونږ هیله لرو چې دا وړاندیزونه ستاسو د کار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او مونږ تاسو ته بل نه درکو چې د دې بدلونو لرا وستلو ورو خپل کار بیا د نورو خبرو لپاره مونږ ته راولېږئ. د بحث خبرونه ته مو هر کله کوم. تصور کوئ چې تاسو یو ډیر مشهور یوټیوبر یاست. میلیونون خلک متعقبوي او یو ورځ ناڅاپه د قانون پلي کوونکي ستاسو دروازه درټکوي. دا د سعدالرحمن کیسه ده چې په ډکی بیاهي مشهور دی. خدا یوازې د هغې کیسه نه دی بلکې دا د نفوذ، فساد او په ډیجیټل زمانه کې د جدالت د پیچیدې مفهوم په اړه یو ډیر لوی کیسه ده. هو بالکل. او دا کیسه مونږه له یوې ډېرې اساسي پوښتنې سره مخ کوي. آیا ډکی بهایی د پاکستان د سایبري جرمونو د تحقیقاتو ادارې یعنی NCCIA د یو څو فاسو چارواکو لخوا د یوې منظمې دسیسې ښکار شو چې یوازینی موخه یې پیسې اخیستل وو او کنه آیا په اصل کې هغه د یو شکمن آنلاین اپلیکیشن د تبلیغ له امله په قانوني ستونزو کې شکل وو چې وروسته بیا فاسو چارواکو له دې وضعیت څخه ناوړه پورته کړه. زما دریز بیخي روشنه دی. ډکی بیاهي په اصل کې د یو پروی غلچکی او فساد د پلان قربانی دی. زما په اند د هغې پریبند لومړی تورونه هغه یوازې پلمو چې هغه تر پرشر لاندې راولي. او زه به دا نظر وړاندې کوم چې که څه هم د چارواکو فساد لکه د لمر په شان روښانه دي او هیڅوک تر انکار نشي کولی، خو موږ باید اولومنی تورونه او د یو نفوذ ولرونکي شخص په توګه د هغو مسؤلیت له پامه ونه غورځو. خو رازو چې له پیل څخه یې پیل کو. زما لپاره دا قضیه د کوم سایبر جرم په اړه نه بلکې له پیله تر پایه د اداري فساد او پیسو اخیستلو وی شکره بیلګه ده. د NCCIA لوړ پوړي چارواکي په خاص تور په د هغې وخت ډایرکټر سرفراز چودھری په ډېره سپین سترګې د ډکې بخای او د هغې له کړنې څخه د پیسو غش نه کوله. دا کوم پټ تورونه نه دي، یعنی دا مستنده خبرې دي. شواهد شي چې دوی لومړی د هغې میرینې اوروبه جټوي پر ضد د FIR یعنی د لومړی قانوني شکایت د نه درج کولو بدل کې 60 لک روپیا واخیستي، خو د هغوی حرص په دې هم مات نشو. هو یو لحظه، دا پیسې خو یو ورسته واخیستي، یعنی د دې ټولو شانو د پیل نقطه څه هو؟ ولې دوی په لومړي سر کې د هغه دروازې ته ورغولل؟ د دوی پلمه دا و چې ګواکې هغه یو ناقانوني اپلیکیشن ته ودا ورکړي. خو رازو دي ته وګورو چې ورسته څه وشو. کله چې دوی ډکیر ونیو نو د هغې د فزیکی ریمانډ یعنی په توقیف کې د پښتنو په حال لپاره ساتل په قضایي ریمانډ بدلونو په لپاره یې 30 لکه نور یم ترې واخیستن، ټوټل 90 لکه روپۍ. او د دې قضیې ته ټولو قوي او نه انکارېدونکي ثبوت څه دی؟ دا چې همدا چارواکي سرفراز چودھری او د هغه ډله اس پخپله د اروپ جتوی په شکایت نیولو شوي دي او په رسمي طور کې د پیسو اخستونو په تور تورندي. دوی ډکی 3 سروزې په فزیکی ریمانډ کې وساته، خو د هغې پر صد یو شاهد یا یو ثبوت هم وړاندې نه شو کړه. دا پخپله چیغې وهي چې دا قضیه لیپلې کمزوره او یوازې د فشار او پیسو اخیستونو لپاره جوړه شوې وه. زه ستاسو د خبرو له دې برخې سره 100% کې موافقه یم چې فساد شوی، پیسې اخیستل شوی او دا چارواکي مجرمان دي. خو زه فکر کوم چې موږ یو مهم نقطې له لاسه ورکو، یعنی د چارواکو فساد باید د دې لامل نشي چې موږ اصلي موضوع ته سترګې پټې کړو. د ټیکا بهایی چې نږدې 9 میلیونه ځوانان یې په یوټیوب کې تعقیب وي د بنومو پټ سره یو اپلیکیشن ته ودا ورکوله. کیسام او وکیله ده د سوداګری اپلیکیشن بولی، خو چارواکي او ډېری کارپوهان یې د آنلاین قمار او نه قانوني مالی فعالیتونو سره تړي. دا یو ډېر جدي تور دی په ذخیره توله کله چې یو بنفوذ شخص پکې شکیل وي. د پاکستان د الکترونیکی جرمونو د مخلومي قانون چې د پیکا په نوم هم یادېږي او موخه د آنلاین فعالیتونو تنظیموله دی، په خپل 300 ماده کې ادارو ته په ښکاري توګه واک ورکړي چې د غیر اسلامي کارنو او د الکترونیکی رزنیو د ناقانونه کارونې مخه ونیسي. نو د تحقیقاتو پیل په خپل ذات کې بې بنستانه وه، بلکې د قانون په چوکاټ کې وه.
ستاسو خبره پر ځای خو راځي چې د قانون عملی کولو ته وګورو. تاسو د کور قانون خبره کوي خو د دوکي پر وړاندې لګول شوې تورونه د 2045 کال د جنوري له تعدیل مخکې د ضمانت وړ وو. نو بیا ولې و د هغه سره داسې چلند وشو لکه یو لوی ترګر یا خطرناک مجرم چی وي. د هغه ټول ټلیفونونه، کمپیوټرونه او نور وسایل ضبط کړ، درې سره په داسې شرایطو کې په ریماند کې وساته چې د هغه وکیله یې رواني شکنجه بولي. خو په پای کې یې سترسي هیڅ. دا چلند د دې ښکارندویونه کوي چې دوی د یو جرم په اړه څومره جدي وو، بلکې دا ښیي چې دوی د پیسو اخیستلو لپاره څومره جدي وو. کله چې دوی ولیدل چې د قانون له لارې څه نشي ثابتولی، نو یې د ګواښ او فشار لار خپله کړه. خو آیا د ثبوت نشتوالی د بیګناهۍ ثبوت دی او کې د تحقیق کوونکو د فساد؟ دا یو مهم توفایر دی. دا سمه ده چې تورونه هغه وخت ضمانت وړ وو، خو د هغه وکیله پخپله مني چې اوس قانون تعدیل شوی تر څو دا ډول جرمونه د ضمانت وړ نه وي. دا پخپله ښیي چې دولت او قانون جوړونکي دا ډول آنلاین فعالیتونه څومره جدي ګواښ ګڼي. دا چې فاسدو چارواکو د ثبوت په وړاندې کولو کې پاتې راغلي، دا کېدای شي د ډکې د بیګناهۍ ثبوت نه وي، بلکې د هغې د فساد او بېکفایتي ثبوت وي. دوی د پیسو په لالچ کې دومره ډوب وو چې شاید د قضیې د سمې چیرنې پر رای یې خپل ټول تمرکز په دې کړی وو چې څنګه له هود څخه ډېره پیسې وباسي. خو دا د دې معنی نه لري چې په اصل کې هیڅ جرم نه و شوی یا د چیرنې لپاره هیڅ معقول دلیل نه و. زه له دې استدلال سره ځکه ستونزه لرم چې دا قضیه داسې انځوروي لکه دا چې دا څو کسانو کار و. خو شواهد هی چې دا یوازې د څو فاسدو چارواکو خبره نه ده، بلکې په NCCIA کې د سیستماتیک فساد یو ویرونه کې بیلګه ده. د ډکي له کزیر وسته راپورونه شي دي چې د غو چارواکو له نور خلکو سره هم شاوکه 3.4 کروڑه روپۍ واخیستې وي. دا یو کوچنی رقم نه دی. دوی په خبرو خو باندې غویلو چې دا پیسې یوازې د دوی جیب ته نه ځي، بلکې لوړپوړو چارواکو او مرکزی دفتر ته هم خپلې وبرخرسي وي. دا ثابتې وي. دا ثابتې وي چې دا یو څو کسان نه وو، بلکې یو منظمه شبکه وه چې د قانون له چتر لاندې خپل جرمي فعالیتونه پر مخ وړلې. نو ډکي د څو فاسوب کسانو سره کار نه، بلکې د یوې فاسدې مافیا شکار شوی وو. دا یو ډیر قوي دلیل دی او د وضعیت جدیت ښیي. خو رازو چې د سکې بل مخ ته هم وګورو. آیا تاسو دې ته پام کړی چې د ډاکي وکیل پخپله ویل چې په اداره کې ټول خلک بد نه دی؟ دا ډیره مهمه نکته ده. د FIA یعنی د تحقیقاتو فدرال ادارې نورو چارواکو د خپلو همکارانو په کړنو خواشني څرګنده کړه او د دوی پر ضد په تحقیقاتو کې په فعالیتو ملګه ورسته کړه. حتی ویل کیږي چې نورو استخباراتي ادارې هم هغه وخت مداخله وکړه کله چې یو ولیدل چې وضعیت له کنټرول وتلی او شکاره بې عدالتي روانه ده. دا ښیي چې که څه هم په سیستم کې فاسد عناصر یا ورستې مڼې موجوده وي، خو سیستم په تولیزه تورې د ځان اصلاح کولو او د دغو عناصرو د له منځه وړلو وړتیا لري. نو دا د ټولې ادارې د ناکامي کیسه نه دی، بلکې د یوې داخلي تصفیې کیسه ده چې د ډاکي قضیې رابرسېره کړه. خو د دې داخلي تصفیې قیمت څوک پرې کوي؟ راځئ د دې قضیه انساني اړخ ته وګورو، ځکه چې دا یوازې د پیسو او قوانینو کیسه نه ده. د ډیکی او د هغې د کورنۍ رواني او مالی حالت ته وګورو. د هغې پر غوړانلو رواني شکنجې کار اخیسته شوې. په یو ویډیو کال کې د هغې کوچني زوی ته ویلی شو چې خپل پالار ته سپیکې سپورې وایي. تصور وکړئ چې دا به پر یو پالار سي اغیز ولري. د هغې ټول بانکي حسابونه او شتمني کنګل شوي وي، تر دې چې د پیسو د برابرولو لپاره یو تراله استرالیا څخه راغی تر څو 90 لکه روپۍ پوره کړي. دا د یو قرباني وضعیت دی، نه د یو مجرم. دوی هغې په بشپړیه توګه ماتولو ته نزدیک کړ وو. کله چې یو سیستم د یو لیدر سره داسې چلند کوي، نو بیا د هغې داخلي تصفیې ارزښت څه پاتې کیږي؟ زه په بشپړه توګه ته هغه او د هغه د کورنۍ د کړاوونو درناوی کوم او دا د منلو وړ نه ده. خو زه دا له یو بلې زاویې ګورم. یو کس په یانې وخت کې هم د یو جرم لکه غلچکي قرباني کېده شي او هم په یو بلې شکمند کار لکه د قمار په څیره اپلیکیشن ته وده ورکول کې شامل شي. یو حقیقت بل حقیقت نشي له منځه وړلی.
دا چې له خو څخه په ظالمانه توګه پیسې اخیستل شوي هغه د لومړني تور څخه په خپې خلاصوي نشي. مونږ باید له ځانه وپوچو بینومو په څیر اپلیکیشنونه څه دي؟ آیا دا رشته هم د سوداګري پلیټفارمونه دي او که دا د ډیجیټل قمارخانې دي چې ځوانان په اساني سره خپلې پیسې پکې بایي؟ کله چې تاسو 9 میلیون فالوورز لرئ آیا تاسو اخلاقی مسؤلیت نه لرئ چې د داسې شیانو د تبلیغ څخه ډډه وکړئ چې ستاسو لیدونکو ته زیان رسولی شي؟ په زړه پوره خبره دا ده چې د هغه وکیله دا ټوله کیسه په مصیبت کې پټ نعمت بللې، ځکه چې د دې قضیې له امله پاسد چارواکي افشا شول. دا پخپله هی چې یو لومړی ستونزه وي چې سیرینې د اړیا درلې او د هماغه سیرینې په جریان کې یو لوی فساد را برسېره شو. خو دا نعمت خو د ډکیلا پار په یو ډیر دروند قیمت تمام شو. تاسو د اخلاقی مسؤلیت خبره کوي، خو راځي چې د قانوني مسؤلیت خبره وکړو. په پاکستان کې لزګونو نورو مشهور شخصیتونو حتی د پاکستان په سپر لیگ PSL کې د ورته اپلیکیشنونو تبلیغ کړو. ولې یو وزیر ډکی بهای په نه شو؟ آیا دا ځکه چې هغه یو آسان هدف وو او کا دا د نورونو لپاره د عبرت یو نشه جوړول وو؟ که قانون وي باید په ټولي او شان تطبیق شي. دا انتخابي چلند په خپل د ښکارندویي کوي چې نیت له پیله سم نه و. دوی د یوې لوې سوزې د حل پر یای د یو کس څخه ګټای خسنې په لوکا کې وو. دا ډیره سمه خبره ده. انتخابي عدالت خپله بې عدالتي ده. خو آیا د نورو خلکو ګناه د یو کس بې ګناهي ثابتوي؟ دا چې نورو هم دا کار کړي دا د دقیق کړنه سمنه ثابتوي، بلکې دا د ستونزې پراخوالی ښيي. شاید د دقیق قضیه یو پیلامه وه او د دادی سبب شو چې اوس خلک د دې اپلیکیشنو په اړه ډیر خبره محتاط شي. ځینې وختونه یو لوی قضیه د ټولې په بیدارولو لپاره اړینه وي. که څه هم دا پروسه د دقیق لپاره ډیره دردناکه وه، خو د هغې په پیلانې کې هم فاسد چارواکي ونیول شو او هم د دې ډول آنلاین فعالیتونو په اړه یو ملي بحث پیل شو. نو که څه هم د قانون تطبیق نیمګړی وو، خو پیلای په وړیا حمل کې د ټولې په ګډه تمامېدای شي. د پایلې په توګه زه به وایم چې کله چې شواهد دومره روښانه وي نو بیا د کا او شاید لپاره ځای نه پاتې کیږي. موږ د پیسو اخیستلو قوي شواهد لرو، موږ نیول شوي فاسد چارواکي لرو او موږ د پتریواس نظرو په اوګودو د دقیق پر وړاندې د ثبوتونو بشپړ نشټوالي لرو. دا ټول په ډاګه کوي چې هغه د قانون پلیکونکي ادارې د نن د یوې جرمي کړۍ ښکار شوی و. لومړني تورونه یوازې یو وسیله و چې د هغه د فشار لاندې راوستلو او د پیسو اخیستلو لپاره وکارول شوی. نو د هغه قضیه د سایبر جرمو په اړه نه، بلکې د هغه سیستماتیک فساد په اړه ده چې د عدالت سیستم یې له دننه څخه خوري. او زه به خپله خبره په دې لنډیزې سره پای ته ورسمو چې د NCCIA د چارواکو جرم و فساد څرګندي او باید سخته سزا ورکړل شي. په دې کې هیڅ دوه نظرونه نشته، خو دا باید د دې لامل نشي چې موږ د نفوذ لرونو شخصیتونو لخوا د احتمالي ناقانوني آنلاین قمار یا سوداګري پلیټفارمونو ته وده ورکوو جدي مسله له پامه وغورځو. دا قضیه په عین وخت کې د سایبري جرمونو سره د مبارزې او په دولتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو دوه ګوړې ننګونې په ګوته کوي. موږ باید د یو استنزې د حل لپاره بله له نظره نه وغورځو. دا کیسه موږ ته رازده کوي چې حقیقت تل ساده نه وي. یو کس په عین وخت کې هم د یو ظالم سیستم قرباني کېدای شي او هم د خپلو کړنونو لپاره ځواب ویونکی کېدای شي. په حقیقت کې دا قضیه موږ دې ته هڅوي چې د جرم او قربانیت ترمنځ پر نازک کې کرښې له سره فکر وکړو. دا موږ ته رایادوي چې د عدالت تامینول څومره ستونزمن کیږي کله چې په خپلې د قانون پلي کړونکي په مجرمانو بدل شي، او دا یو پشت نه پرجایي پریزي چې اوړیدونکي پرې فکر کړي. په داسې یو حالت کې چې د عدالت ساتونکي په خپله غلا شي، یو عام وګړی به چاته پناه یوسي.